هیډلاینز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیما همیرا مهوش. سکیورټي فورسز خیبر پختونخوا، شمالي وزیرستان او در ادم خیل ضلعو کې مختلفه کاروایانو دوران 10 بھارتی حمایت یافته ترهګر وژلي دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د تراو تریخوالي په معاملہ ترک حکومت خپل خارجه او دفاع وزیرانو په شمول انټيليجنس چیف پاکستان ته د راستولو اعلان کړی دی. پاک افغان بارډر یو میاشت راسي بند دی. تجارتي هلې ځلې معطل دي. په نتیجه کې تر دې دمه د 10 کروڑه ډالر زیان شوی دی. دینه علاوه 15,000 کسانو ملازمت هم متاثره شوی دی. د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې د ترهګرۍ حملو کې زیاتوالي لوجې صوبایي سرخار پیښور کې 15 کاله پس سنیپ چیکینګ بیرته شروع شوی دی. خیبر پختونخوا کې 100 کې د 14 سروسز ډیجیټلایزیشن مکمل کړی شوی دی چې پکې جایداد انتقال ټیکس، وسله لایسنس، ډرایوینګ لایسنس، پلاټ رجسټریشن، HEC داخله او هانټینګ لایسنس فیس شامل دی. خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي کیسونو کې د اضافي سلسله جاری ده. 40 غنټو دوران ډینګي ماشي 140 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره صوبه کې د ډینګي فال کیسونو شمیره 390 ته رسیدلې ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.